السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو لیدونکو ته په خپل چینل هیلث تاټ کې ویلکم کوم او دا امید ساتم چې ان شاء الله ټول به روغ جوړي او د ژوند په مزو کې وي او که څوک بیماری نو الله پاک دې هغه له روغ صحت ورکړي. جی نننۍ ویډیو چې نن هغه په یو ډېر اهم ټاپک باندې ما سوچ کړی دی چې زه وکړم. یو داسې بیماري مې تاسو ته راوړې ده چې هغه بیماري چې ده نو نن سبا ډېره زیاته عامه هم ده او د هغې بیمارۍ چونکې داسې څه ښکاره علامت نه وي نو په هغې وجه باندې زموږ خلک چې کوم دي نو هغه اکثر د هغې بیمارۍ نه خبر نه وي او هغه چې دن دنده ډېر زیات متاثره کړي. نو او یو دا هم یو خبره چې زموږ دا بیماري چې کوم ده نو زموږ خلک اکثر دې سره ګپ لګوي یو مذاق یې ګڼي. نو هغه بیماري چې ده نو هغه څه شی دی هغه دی های بلډ پریشر. نو نن زما ویډیو په دې ټاپک باندې ده او تاسو ټولو په خدمت کې دا عرض دی چې د دې بیمارۍ د پیژندلو لپاره چې دا بیماري څه شی دی یا د دې بیمارۍ وجوهات څه دي د دې بیمارۍ علاج څه دی د دې ټولو په باره کې چې کوم دی نو انشاءالله ډېر اهم معلومات به تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. نو پلیز دا ویډیو چې دی نو د آخري سره پورې وګورئ. او بله خبره دا ده چې دا ویډیو ما پښتو کې جوړه کړه. د دې یو مطلب دا هم دی چې چونکې زموږ غرایزه علاقه ده اکثر خلک چې کوم دي نو هغه اردو باندې داسې کمانډ هغو ته نه وي دغه نو په دې وجه باندې ما دا ضروري وګڼله چې یاره زما دا ویډیو چې دا پښتو کې جوړه شي چې ډېر خلک چې کوم دي نو زما د دې خبرو نه څه عبرت واخلي او هغو د های بلډ پریشر په باره کې چې نو هغو څه معلومات حاصل کړي. حاجي نو سټارټ واخلم خو د بلډ پریشر مرض پیژندلو نه مخکې څنګه چې ما د دې خپلې ویډیو د جوړېدو نه مخکې ما یو بله ویډیو هم کړې وه په انساني زړه په ساخت باندې. نو موږ له پکار دي چې موږ د انساني زړه ساخت چې نو هغه پیژنو. خو بهرحال که څوک هغې باره کې لکه که چاته معلومات وي نو ښه خبره ده هغه په دې بلډ پریشر مرض باندې نور هم ښه پوهېږي. نو هغه ویډیو ما جوړه کړې وه. هلته ما تاسو ته ویلي چې انسان زړه چې کوم دی د دې کار دا دی چې دا ټول وجود له وینه ورکوي او ټول وجود نه وینه اخلي. مطلب ګندۍ نه ټول وجود نه راټولوي هغه صفا کوي او واپس ټول وجود له ورکوي. دا د انسان د زړه کار دی لکه هغه پمپینګ کوي. اوس دا هم تاسو ته یاد وي هلته ما دا هم ویلي چې د انسان په وجود کې دوه قسم رګونه یو ته موږ آرټریز وایو یو ته موږ وینز وایو. خو دلته به زه دریم ذکر کوم کیفیلریز. نو دا درې چې کوم دي دا د انسان په وجود کې داسې رګونه دي چې دا وینه په باډي کې وړي راوړي. اوس آرټریز چې کوم دي نو دا هغه رګونه دي کوم چې صفای نه وړي په ټول باډي کې تقسیموي. مطلب صفای نه موږ هغې ته وایو کوم کې چې اکسیجن شامل وي. وینز چې کوم دي نو دا هغه رګونه دي چې دا ګندۍ نه په ټول وجود کې تقسیموي یعنې هغه وینه چې هغې کې اکسیجن شامل نه وي. او کیپیلریز چې کوم دي نو هغه یو داسې رګونه دي واړه واړه چې هغه د آرټریز نه وینه اخلي او هلته د هغې نه اکسیجن دغه کوي جذب کوي او دغه چې کوم دی نو بیا دغه اهم مواد چې کوم دي د باډي ټول سیلز چې کوم دی ټولې خلیو ته د هغې ترسیل کوي. نو اوس چې آرټریز کې چې کوم دی نو چونکې سره وینه اکسیجن سره وینه صفا وینه د هغې ترسیل کېږي نو دې وجې نه د هغې رنګ چې کوم دی نو هغه سوري ولي چې هلته زموږ سره په وینه کې هیموګلوبین چې کوم دی نو شامل دی هیموګلوبین سوري. نو د دې وجې نه د هیموګلوبین چې کوم دی دا یو پروټین وي نو د هغې وجې نه د هغې رنګ چې کوم دی نو سور داسې موږ ته په نظر راځي. او وینز کې چونکې ګنده وینه وي چونکې په هغې کې داسې وینه چې هغې څخه اکسیجن شامل نه وي نو د هغې رنګ موږ ته داسې شین غوندې ښکاري سبز. اوس تاسو به کتلي اکثر چې کوم ځای کې د باډي یو ځای کټ شي او د هغې نه وینه راوځي نو یو فرض که یو وین دی هغه کټ شو ډي اکسیجنیټډ بلډ دی مطلب ګنده وینه ده هغه د هغې نه راوځي نو هغه موږ ته سره په نظر راځي. دا ولې په نظر راځي سره دا خو چونکې شنه ده خو دا سره ده په نظر راشي. نو دا د هغې وجه دا ده چې کله دا کټ شي نو دلته زموږ سره هوا کې اکسیجن وي د فضا نه زموږ سره اکسیجن دا دننه ډایرکټ جذب کړي نو دا موږ ته سره په نظر راځي. چونکې دلته فضا کې اکسیجن نه وي نو دغه موږ ته شنه په نظر راتلی. خو دا ځکه سره په نظر راځي چې هلته زموږ سره فضا نه اوس اکسیجن شامل شي نو هغه وینه چې کوم دی نو هغه اکسیجنیټډ ته واوړي او سره شي. نو اوس یې زه اولنۍ دا خبره کول غواړم چې د بلډ پریشر مرض کې چې بلډ پریشر څه شی دی کوم ته چې موږ فشار خون هم وایو. نو بلډ پریشر چې کوم دی نو دا یو داسې دغه دی تاسو په دې باندې ځان لږ پوهه کوئ چې اوس فرض که تاسو ته ما دا ویلي چې د انسان زړه چې دی دا ټولو رګونو ته وینه ورکوي. اوس چې کله د انسان د زړه وینه ورکوي نو اول دا ایورټا یو غټ رګ هغې ته وینه ورکوي صفا وینې خبره کومه. نو کله چې دا وینه ورکوي نو ظاهري خبره ده د دې لپاره به یو داسې پریشر پکاري یو داسې زور به پکاري
چې دا په ټول باډي کې چې کوم دی دا تقسیم شي، ټول باډي ته ورسي. نو هغه پریشر چې هغه انسان زړه په دې یا موږ دا وایو چې دی نه هغه پریشر چې هغه په دې رګونو باندې لګي، نو دغې ته موږ وایو بلډ پریشر. او دا بلډ پریشر چې کوم دی نو دا ډېر زیات اهم دی د انساني وجود دپاره او د انساني زندګۍ دپاره، ځکه چې د دې بلډ پریشر په وجه باندې مختلف څیزونه چې کوم دي نو هغه باډي ته رسي. لکه زه به په هغې کې خبره وکړم چې اکسیجن شو یا نور داسې د وینې ذرات شو، نو هغه د هغې سرکولیشن چې کېږي، یعنې هغه چې پر ټول باډي کې هغې ترسیل کېږي، نو هغه صرف د دې بلډ پریشر په وجه باندې، یعنې دا پریشر نه وی، د وینې دا پریشر نه وی، نو دغه څیزونه چې کوم دي دا به باډي ته نه رسېدی. یا د دې نه علاوه وایټ بلډ سیلز شو یا زموږ سره نور داسې انټي باډیز شو، نو دا هم امیونټي ته ځي، نو دا هم د دې بلډ پریشر په وجه باندې. خو چونکې دا بلډ پریشر چې کوم دی نو دا مطلب دا دی چې دا یو ښه دغه دی د انساني زندګي د دې سره قایمه ده. خو دا بلډ پریشر نارمل فکاري. اکثر خلک وایي یار زما بلډ پریشر دی، یار زه له دونه وخت نه بیمار یم زما بلډ پریشر، څوک وایي زما 10 کاله وشو بلډ پریشر دی، څوک وایي زما 20 کاله وشو. اوس هغه د دې نه دي خبر چې بلډ پریشر خو یو ښه څیز دی، یعنې بلډ پریشر نه وي خو زمونږ زندګي به هم نه وي. خو نه، بلډ پریشر چې نو دا نارمل چې کوم دی نو دا پکاري چې دا کله های کېږي نو دا بیا مسله جوړېږي. یعنې بلډ پریشر چې نه دا ښه خبره ده او دا د هر چا وي، یعنې د انساني وجود کې چې وینه په کوم رګونو کې چلن کوي نو دا د یو پریشر په وجه باندې کوي چې هغې ته موږ بلډ پریشر وایو، او د دغه چلن په وجه نه. اوس چې بلډ پریشر نشته او د دې لپاره یو فورس نشته، یو زور نشته، نو دا وینه به په دې رګونو کې څنګه ځي؟ نو نه وي تللی بیا. نو د دې وجې نه بلډ پریشر چې نو دا لازمي دی چې د انساني زندګۍ سره ډېر زیات تعلق دی. نو دا ښه خبره ده. خو داسې څه اکټیویټیز داسې راشي یا داسې لایف سټایل کې داسې چینجز راشي چې د هغې په وجه باندې په دغه بلډ پریشر کې یا زیاتوالی راشي یا کموالی راشي، نو د هغې سره بیا صحت چې کوم دی نو هغه بګړاویږي. ښه جي، نو اوس مونږ دا وایو چې دا بلډ پریشر چې کوم دی نو دا به مونږ څنګه ناپ کوو؟ نو د دې د ناپ کولو لپاره چې مونږ کومه د هغه استعمالوو هغې ته مونږ بي پي سیټ وایو. هغه د دې د پیمایش کولو لپاره استعمالیږي، او دا چې په کوم څیز کې ناپ کېږي نو هغې ته مونږ وایو ملي میټر اف مرکري، یعنې MMHg دا مونږ ورسره لیکو. دا د هغې د پیمایش کولو لپاره زموږ سره یو طریقه ده. اوس جي دا چې کله مونږ ناپ کوو نو په دې کې زموږ سره 2 ویلیو راځي. اکثر به تاسو اورېدلي یاره بلډ پریشر مې 130/80 دی، څوک وایي یاره 140/90 دی، دا مختلف قسم مونږ اورو که نه. یا کله ډاکټر چیټ باندې لیکي نو داسې لیکلی 130/80 وغیره وغیره. نو په دې کې 2 ویلیو راځي، یو زموږ سره 130 راله، یو 90 راله فرض کړه. نو دا یو ته مونږ سیسټالیک بلډ پریشر وایو، دا چې کوم های، او دا چې کوم کم دی ته مونږ ډایسټالیک وایو. نو سیسټالیک بلډ پریشر هغه بلډ پریشر دی کوم چې کله یو مریض چې کله وینه چې کوم د زړه رګونو ته ورکوي، نو په دغه ټیم کې د وینې پریشر ته چې مونږ وایو دې ته مونږ سیسټالیک بلډ پریشر وایو. او چې کله واپس دا زړه ډکېږي او دې ته واپس دا وینه راځي، دا ګنده وینه بیا صفایي لپاره زړه ته واپس راځي او دا زړه بیا ډکېږي، په دغه وخت کې چې کومه پریشر وي نو دغې ته مونږ ډایسټالیک وایو. او تاسو ته دا خبره هم یادوي چې سیسټالیک بلډ پریشر چې کوم دی نارمل رینج د هغې د 90 نه واخله د 120 پورې، او د ډایسټالیک بلډ پریشر رینج چې کوم دی نو هغه د 60 نه واخله د 80 پورې، چې په دې منځ کې نو دا به نارملي لاندینی بلډ پریشر. او برنی چې کوم دی ساده دغه کې به زه دا ووایم چې برنی بلډ پریشر د 90 نه د 120 پورې ښکاره چای نو دا نارمل کېدی شي، او لاندینی چې د 60 نه 80 پورې د چا نو دا به نارملي. نو جی دا زموږ سره د دې د معیار کولو یعنې د دې د پیمایش باره کې معلومات وو. حاجي اوس مونږ دا وایو چې د های بلډ پریشر چې نو د دې وجه څه کېدی شي، مطلب کوم وجو نه بلډ پریشر چې نو های کېږي، او های بلډ پریشر څه شی دی؟ نو های بلډ پریشر مونږ هغې ته وایو چې کله د سیسټالیک پریشر چې کوم دی د 120 نه بره شي د 140 پورې، دې ته مونږ پرایمري سټیج وایو، دې نه بره دې ته مونږ سیکنډري سټیج وایو. او های بلډ پریشر ته مونږ هایپرټینشن وایو. نو مطلب چې کومه د 120 نه 140 پورې په دې منځ کې کومه رینج راشي، کوم ویلیو راشي، نو دې ته مونږ پرایمري هایپرټینشن وایو. دې نه بره چې کوم دی نو هغې ته مونږ سیکنډري هایپرټینشن وایو. او دا چې کوم دی نو دا انتهایی نقصاني شیز دی، ځکه چې اول خو دا ده چې های بلډ پریشر مطلب کله چې ستا زړه چې کوم دی نو رګونو ته وینه په یو پریشر باندې ورکړي، نو دې ته خو دا خو بلډ پریشر دی. نو کله چې بلډ پریشر ستا های کېږي
نو ستا زړه رګونو ته وینه ډېر په تیزۍ باندې ورکوي، مطلب په یو غټ پریشر باندې ورکوي. نو دا په آرټریز باندې یعنی په د وینې په رګونو باندې ډېر غټ اثر پرې باسي، او د دې وجې نه د زړه مختلف قسم بیماریانې هم پیدا کېږي، او دې سره د زړه اټیک هم راځي، یا سټروک چې کوم ته موږ فالج وایو دا هم راتلی شي. یا د دې نه علاوه دا په ګردو باندې هم ډېر خراب اثر پرې باسي. نو د دې وجې نه های بلډ پریشر چې دا ډېر زیات نقصاني دی. د دې وجې نه موږ له پکار دا دي چې او بل دا چې د دې داسې څه خاص علامات هم نه وي چې مطلب تا کې څه علامات راغله تا ته پته وي چې زما بلډ پریشر څه واری. دا به بار بار ناب کولی د دې علاج دی چې مطلب ته دا ناب کې چې یاره زما بلډ پریشر کنټرول دی که نه. نو دې سره چې کوم دی نو ستا ته به پته لګي چې یاره ستا بلډ پریشر مطلب کنټرول دی یا نه دی. نو هغې سره ستا لایف کم اکټیویټیز چې دي یا لایف سټایل چې کوم دی هغې کې به بیا ته چینجز راولي. نو که هغه چینجز بیا نه راولي نو تا ته بیا دغه خطرناکې مسلې چې کوم دي نو هغه تا ته بیا مخې ته راځي. نو اوس جي هغه کم وجې دي چې د هغې په وجه باندې بلډ پریشر چې کوم دی نو داسې واقعېږي، مطلب انسان ته هایپرټینشن لګي. نو په هغې کې یو څو وجې چې کوم دی نو هغه موږ ذکر کوو. هغې کې اولني نمبر چې کوم ده نو موټاپه ده، چې یو انسان وجود غټي نو ظاهري خبره ده هغې ته به دا مسله چې کوم دی دا به راځي. دویم په هغې کې راځي سټریس، مطلب هغه داسې کارونه سیریس اخلي، د هغه لایف سټایل داسې چې هغه کې سټریس زیات راځي نو هایپرټینشن شکار کېږي به. دریم په هغې کې راځي د مرغن غذای یا آیلی فوډ چې کوم دي د دې سره هم هایپرټینشن چې دا انسان ته راځي لګېدی شي. یا د مالګې زیات استعمال کول. د دې نه علاوه دا زموږ د چونکې دا خانداني مرضونو کې راځي، مطلب د یو کس خاندان کې دا مسله روانه وي نو ده ته به هم هایپرټینشن کېږي. نو یو پکې دا راځي. یو پکې راځي زیات عمر، چونکې دا د عمر سره هم تعلق ساتي، څنګه د انسان عمر سیوا کېږي نو مې بي هایپرټینشن دې سره کېدی شي چې هغه ته دا هم ولګي. نو دا یو څو چې کوم دي. او یا لیک اف ایکسرسایز، مطلب د ورزش استعمال نه کول. نو که دا نه وي نو بیا به دا هایپرټینشن چې کوم دی نو دا به انسان ته راځي. نو دا د دې یو څو وجې وي چې د هغې په وجه باندې هایپرټینشن انسان ته کېږي. مطلب موږ چې لایف په څونه تېرېږي یا هایپرټینشن خدای مکه راځي نو موږ له بیا پکار دی چې په خپل لایف سټایل کې موږ دا چینجز راولو، دا دې څیزونو موږ د دې احتیاط وکړو، مطلب په دې څیزونو باندې نظر وساتو. دا څیزونه چې دا موږ دا کارونه چې کم کول پکار دي نو هغه وکړو، چې کم نه ځان ساتل پکار دي نو هغه نه کوو. لکه اوس د مالګې استعمال دی چې دا موږ بالکل کم کړو یا یې پرېږدو. یا داسې ورزش دی نو چې ورزش شروع کړو. یا مرغن غذای آیلی فوډز دې نه اجتناب وکړو. نو دې سره یا سټریس له ځان ور نه کړو، مطلب داسې پلیزنټ ماحول کې موږ پاتې شو. نو دې سره چې کوم دی نو هایپرټینشن چې نو هغه د دې وجو نه لګي. ښه جي، نو د های بلډ پریشر د علاج لپاره موږ له پکار دی چې موږ په خپل لایف سټایل کې چینجز راولو، څنګه چې ما تاسو ته وویل یعنې موږ ایکسرسایز کوشش کوو، زیات ایکسرسایز شروع کوو، د سګرټو نه سګرټ څکل کم کړو، سموکینګ نه اجتناب وکړو. دې سره دغه چې کوم دی د کم سوډیم سالټ چې کوم دی مطلب کوم څیزونو کې مالګې د هغې نه پرهیز وکړو. دې سره سره سټریس نه ځان وساتو، د موټافي نه ځان وساتو. نو د دې څیزونو سره زمونږ چې کوم دی یا د سبزۍ زیات استعمال وکړو، دغه چې کوم دی د بیلنس ډایټ کوشش وکړو. نو دې سره دا قدرتي طریقې دي، مطلب دا هغه طریقې دي چې دا د ډاکټر نه بغیر چې کوم دی که دا مونږ اپناو کړو نو دې سره به مونږ های بلډ پریشر چې په دې باندې قابو ومنو څه حده پورې. او که نه بلډ پریشر ډېر زیات سوی نو مونږ له پکار دی چې مونږ خپل ډاکټر سره دغه کوو، چیک اپ کوو روزانه، او هغه چې کوم دی د دې باره کې مونږ ته ټریټمنټ سټارټ کړي. د دې د دوایانو په باره کې که زه راشم میډیکیشن طرف ته، نو میډیکیشن د دې په مختلف هغه به ډاکټر چې کوم دی نو هغه ستا فیملی بیک ګراوند ورسره ستا اوورآل هیلث دغه چې کوم دی انفارمیشن د هغې مطابق به تا ته دغه کوي، هغه به ستا ای سی جي کوي، مختلف ټیسټونه به کوي، د هغې نه به ستا مرض راوباسي یا تا ته کوم قسم هایپرټینشن دی او د هغې مطابق به تا له میډیسن درکوي. نو هغې باره کې زه دا نه یم چې یاره یا بیټا بلاکر شي یا کیلشیم چینل بلاکر وغیره کوم قسم میډیسن ته استعمال کړي، نه، هغې لپاره پکار دی موږ له اول که زموږ پرایمري هایپرټینشن مطلب 140 نه کمي داسې رینج کې 120 نه بر 140 نه کم دې منځ رینج کې، نو موږ له پکار دی چې موږ خپل لایف سټایل کې چینجز راولو، بیا وګورو، بیا چیک اپ وکړو. که فرض که هغې سره نه کنټرول کېږي نو بیا خپل ډاکټر سره رجوع وکړو
او هغې باندې چیک اپ وکړو او هغې مختلف قسم ټیسټ وکړو او موږ د هغې معلومات وکړو. هغه بیا موږ ته کوم میډیسن راکړي نو چې بیا موږ هغه بر وخت استعمالو، ځکه چې تاسو ته ما مخکې هم وویل چې بلډ پریشر چې کوم دی، های بلډ پریشر، د دې نه ډېرې خطرناکې بیماریانې راوچتېږي، نو چې موږ د هغې بیمارو شکار نه شو او زموږ مسله چې نو هغه کلیر شي. امید ساتم چې نننۍ ویډیو به زما د ډېرو خلکو لپاره یو فایدهمنه ویډیو ثابته شوي. انشاءالله په بلې بیمارۍ پورې ما له راکړي اجازت، او کوشش کوم چې بل یو داسې بیمارۍ باندې تاسو ته ټاپک، یو داسې بیمارۍ باندې ویډیو جوړه کړم چې هغه ستاسو لپاره د فایدې دغه سبب وګرځي. د هغې پورې ما له راکړه اجازت. د لوی الله په امان.